السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو حسان صاحب څنګه چل نصیحتونه خدي خیر سور کی ز بنده محمد ندیم خبرې کوم مفتی ندیم ما ته دغه اطلاع ملاو ده چې تاسو پاکستان ته راغلي نو یقینا زه تاسو ته خوش آمدید وایم او یقینا چې تاسو زموږ ملمه دلته راغلي ان شاء الله که ټیم راکوي د روټۍ تنظیم درته وکړو. خو ما دومره درخواست کوم چې مخکې کال زه درغلی وم سعودي عرب ته د عمرې په سفر باندې د عمرې دپاره. بیا هلته ستاسو د ملګرو د شکایتونو د وجې نه د غلطو شکایتونو د وجې نه زه 6 ورځې تفتیش کې وم. هغې نه پس زه راووتم ما واپس کیس واچو 2 نیمې میاشتې هغې کې وم. زما په دغه ورځو د تفتیش کې تاسو راغلي وئ او مدینه منوره مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې تاسو هلته یوه ویډیو کړې وه 5-6 منټه چې هغې کې ما تر مناظرې خبره کړې وه چې زه تاسو ته راغلی یم تاپسې او ته کوم ځای کې ما سره مناظره وکړه. نو زه خو یقینا د هغه ځي حالاتو نه ناخبره وم راته ملګرو دروغ الزامونه هم لګولي وو. نو یقینا چې او تاسو راتګ هم داسې وه چې یقینا دنیا ته مې غلط تصور ورکړو په هغې سره. نو هغه چې هر څه شوي دي الله ته به مخامخ کېدل د تاسو مې زمونږ به مې انشاءالله العزیز هلته به حساب کتاب کېږي. خو دلته صرف دومره ده زه تاسو ته یو ځل درخواست کوم تاسو راغلي پاکستان ته دا موقع غنیمت دی. نو که تاسو ما ته ټایم راکوئ انشاءالله العزیز پېښور کې زمونږ مدرسه یا زمونږ حجره کې زه به انشاءالله چې خپل ګاډی در ولېږم خپل سیکورټي ګارډ به در ولېږم او به تاسو سره در سره 15 کسه تاسو راځئ. موضوع که تقلید وایي کوم یوه موضوع به زمونږ د خوښه شي یوه موضوع به تاسو را خوښه شي 2-3 غنټې به یو موضوع باندې د امن او امان ماحول کې مجلس وکړو دنیا ته به ویډیو په ذریعه سره ور وښایو. که تاسو زمونږ ځای ته راتلو ته تیار نه یې د شیخ امین الله د ګنج مدرسې ته زه درتلو ته تیار یم هلته مونږ ته راباندې ذمهداري راکوئ خو په دې شرط چې نور څوک به نه وي 15 به تاسو مناظرین ناسئ 15 به مونږ یو. شرط به دا وي د هغه طرفه به تاسو مناظر یې دې طرف نه به زه په حیثیت د مناظر یم. که دلته هم تاسو نه یې تیار سوات کې خپله حجره کې که مونږ در غواړي خو هلته هم د امن ته ذمهداري چلو هلته مونږ تر امن ذمهواري مه راکوه تا نه غواړو خیر د 15 تاسو کې نه 15 مونږ د خپل امن په خپله ذمهوار به انشاءالله هلته به کینو. نو یقینا چې زمونږ مقصد به هغه د الله رضا وي اظهار د حق هغه به هم مقصدي هلته به کینو دنیا ته به ور وښایو انشاءالله العزیز چې څوک په حق باندې څوک په باطله باندې او د مناظرې نه څوک تښتي او څوک چې دي هغه په دروغ او په غلطه طریقې سره عوامو کې خپل ځان مشهورول غواړي. امید دی چې زما دغه دعوت به تاسو قبول کړئ او 3 ورځو کې به ما ته جواب راکړئ انشاءالله العزیز. نن 14 مارچ دی 14 مارچ زه به انشاءالله 15 16 17 تاریخه پورې به 17 تر سهاره پورې به زه انتظار کوم انشاءالله. الله فرمان.